السلام علیکم د سونو پښتونخوا ګرانو لیدونکو زه جاوید ملنګ یم او دا مهال په بردیر صاحب آباد کوټکی کې موجود یم. قدرمنو لیدونکو تاسو ګورئ چې په بیک ګراوند کې د دې ځایي زمیندار چې کوم دی هغه لګیا دي پیازو بزغلۍ نالی او تاسو به ګورئ چې د غنمو کر هم شوی دی. د زمیندارانو سره به خبرې کوو چې په دیر کې کومه ښه فصلونه کیږي، آیا د حکومت د طرف نه دیو ته کوم ریلیف میلاویږي که نه میلاویږي، د اوبو کمی شته که نشته، زمیندارو ته چې کومه ستونزې دي په هغې باندې به د زمیندارانو سره خبرې کوو. را سره اوسئ. زما فرهاد علي نوم دی او زما تعلق د کوټکۍ جبي سره دی، چونکې دا لوکل ایریا د تاسو ته به ډېره زیاته انتهایي دلته د زمیندارانو په نسبت باندې وایي چې په دې ځای کې 130 نه واله د 150 پورې سټې دي دلته. نو د هغې نه ډېر زیات انتهایي زیات فصل کېږي په مختلف شکلونو کې، لکه تاسو دا پیازي نه د بزغلي نه دا ټیم دی، خلک یې نالۍ د غنمي نه، خاص کر شوتل کوم چې د غواګانو دپاره یي دا کېږي. خو بدقسمتي زما دا ده زمونږ د دې قام چې دغلته دې ته چې کوم د خوړ نه اوبه راغلي دي نو دغه وله لوېدلې ده، چې وله لوېدلې ده نو هغې ته د اوبو مسله ده، شارټېج ورته راغلی دی. نن تاریخ پورې دي زمینداران چې څومره لوکل ایریا دي نو هغوی د مختلف سیاسي خلکو سره رابطې وکړې، خو لکه فی الحال پې چا هم څه اکشن نه دی اخیستی. او مونږ د لوکل چې کومه د زمیندارانو چې کوم ډپارټمنټ دي لکه اګریکلچر شو یا داسې بل چې کوم ډپارټمنټ کنسرن ډپارټمنټ شو، د هغې نه مطالبه کوي چې که هنګامي ستاسو سره داسې څه څیزونه وي چې هغه مونږ له راکوي او زمونږ د فصلونه خرابوي. که تاسو وینئ د پیازو ته وګورئ دا د نن وچ شوي دي که نه، نو دا که 2-3 ورځې نور هم ایثار شو نو دا خرابېږي. لهذا زمونږ د اګریکلچر والا نه خاص کر دا مطالبه ده چې که زمونږ سره هغوی کوپریشن په ډایرکټ بیس باندې په هنګامي بیس کولی شي نو ډېر ښه. مراد علي سلطان خیل یم او تعلق مې د کوټکي سره دی او دا کوم سیمه چې کوم زمونږ ده په سیرن باندې مشهوره ده او دا ډېر زیات ښکلی فصل کوي او د هر ځای د خپل پیمایش او حساب کتاب یې دلته زموږ حساب د سټو وي. دا تقریبا ملنګ بای 134 سټې دي ده او یو سټه تقریبا د کانال نه لږه زیاته یا کمه په دغه حساب سره ده. نو ډېر ښکلی فصل کوي. دا سیزني فصلونه به دې کې ټول کېږي، جوار هم پکې کېږي، غنم هم کېږي او دا خو تاسو اوس وینئ چې پیاز په دې ورځو کې سټارټ دي، نو پیاز هم دا کوي، سبزي هم کوي، سټابري هم کوي او بله نن سبا د دغه ډېر زیات مانګ دی د زعفران او دې قصو، خو دا خلک دلته تر اوسه پورې نه دي راغلي. دا چې د ډپارټمنټ څوک راغلي نه د بل طرف نه زموږ سره څه تعاون شوی دی، هر قسم له فصل چې دی دا ازبکه زموږ سره کوي. کوټکي مقام دی سیرن، په دې کې موږ مختلف فصلونه کرلي، غنم دی، پیاز دی، اوږه ده، دلته جوارو فصل کېږي، هر قسم سبزیانې کېږي، خو فلحال دلته د غنمو فصل دی، د پیازو فصل دی. یاره جي مسلې خو ډېرې دي. یو خو دلته دا کم کسان کارډونه چې دي دا په هر ځای کې زمیندار ته میلاویږي، کاد میلاویږي، دوایي میلاویږي، هر قسم موږ ته فلحال د نن تاریخه پورې هېڅ نه دی میلاو شوي. دفترو ته ورغلي داخلي هم کړلې خو لکه دغه تعاون زموږ صحیح چا نه دی، نه سیاسي خلکو کړلی نه عوامو کړلی. زما نوم جان واحد دی، زه د ماښۍ اوسېدونکی یم او دلته هم زموږ ځمکې دي او دا ډېرې ښایسته او ښکلې ځمکې دي، ښه فصلونه کوي. خو لکه فی الحال موږ ته د دې اوبو نه غټه مسله ده، دا لکه موږ دا بزغلۍ وباسو که نه، خو دا موږ زیات په وچه باندې ویستو، نو چې زموږ سره د دې اوبو دا مرسته وشي نو ډېره به ښه وي.